وړو کوالینا می ژوند سنا. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو تاسو سره د یوټیوب او د فیسبوک په پاڼه باندې نن یو بل مسله شریکوم. په خپل هم واوري او په نورو ملګرو باندې هم دا مسله ورواوري. هغه مسله دا ده، ډیره اسانه مسله ده، خو خلک پکې اکثر مشوش وي او هغه پکې شک کوي چې دا به څرنګه وي چې مقتدیان امام پسې ودرېږي نو امام پسې به څنګه نیت تړي. نو محترمو د هغې طریقې کار دا دی چې کله یو مقتدي راشي امام پسې ودرېږي نو نور نیت یې د هغه خپل منځو کې او دا دې پکې ووایي چې اقتدا مې وکړه د حاضر امام پسې. د امام پیژندل هم ضروري نه دي او د امام نوم اخیستل هم ضروري نه دي. به هر حال بس دغه ویل پکار وي په نیت کې چې د حاضر امام پسې چې دا کم حاضر دی د پسې ما د خپل منځ اقتدا وکړله یا نو دغه سره به چې کوم دی د دې امام پسې اقتدا د دې سړي ټیک شي. دې کې د امام نوم اخیستل او داسې نور غټ نیتونه کول دي ته هیڅ کیس ضرورت نشته. بس مختصر شان د الفاظ دی وي چې د مونږ نیت چې وکړي په اخره کې به دومره وایي چې اقتدا مې وکړه د حاضر امام پسې. د امام پسې نیت تړلو دغه مختصر طریقه ده. محترمو دا واوري او نور ملګرو سره هم شریک کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول دیندار او په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.